بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل په دې وخت زه موجود یم په سنټرل اورکزی ګورنر ماډل سکول چې دا تقریبا تیر شوي د انو لسو کالو نه د دې منظوري شوې وه او 5-6 سال نه دغه بلډینګ تاسو کتای شو په سکرین باندې دغه شانتې په انکمپلیټ پروسس کې پروت دی او نن بدقسمتي سره دغه بلډینګ د کنډراتو شکل اختیار کړی دی چې تاسو ته دغه ټول حالات په کیمرامین صاحب ښیلی وي. نو مو آخر سوال دغه اوچتوو په کې پی کې حکومت باندې چې تاسو د ضلع اورکزی د عوام سره دومره ظلم ولې کوو. دغه چې کوم میټیریل دي کې لګېدلي دي دا څومره ناقص میټیریل لګېدلي دي او بیا په دې باندې کومه خرچه شوي دی دا نن ورو ورو دغه بلډینګ چې کوم دی لګیا دی ریږېږي ختمیږي په دې باندې په کروڑونو خرچه شوي دی او دغه چې کوم ګراوند ایریا دي کور کړی دی په دې کې چې کوم کراپس پیدا کېده د دې د علاقې ډېر ښه پیداوار و هغه علاقه دی کور کړی دی کراپس نه پیدا کېږي په دې ځای کې او ورسره دغه بلډینګ چې کوم دی په دې باندې کومه خرچه شوې دی هغه لګیا دی ضایع کېږي. نو موږ د خپل ایمینې او ایم پی ای نه دغه سوال کوو چې اخر تاسو د دې علاقې چې کوم دغه راتلونکی نسل دی د دې مستقبل دپاره سوچ ولې نه کوو. دغه ګورنر ماډل ما ته یاد شي چې په دې باندې څومره خلې ځلې شوي وې دې ځای ته د راشفټ کېدو باندې په دې باندې څومره لانجې شوي وې دا د اقبال ظفر جګړه صاحب چې کوم ټایم کې ګورنر و په هغه ټایم کې د دې منظوري شوې وه او نن په دې باندې تقریبا 9-10 سال تیر شو اوس هم دغه ګورنر ماډل هغه سر ته نه دی رسېدلی. مو بار په دې باندې میر صاحب سره هم خبره شوې دی خو بدقسمتي د واجې نه میر صاحب هم داسې اعلی پاک میر صاحب راکړی دی چې هغه د عوامي نمایندګي پته نشته چې کوي نه او کولی یې نشي. نو هغه ته مو دغه فیل کوو چې که ته نور څه نشي کولی کم از کم چې کوم تانه حکام بله دي هغو ته دغه اواز اوچات کا دغه د مو ستونزې دغه مسایل هغو ته ورسوه. نو دغه د مو د دې ګورنر ماډل حال دی چې څومره ټایم وشه دغه شانتې ویجاړ پروت دی د دې چې کوم د ننه د رومونو حالات دی د دې چې کوم د ګراوند فلور حالات دی هغه تاسو ټول کتای شو په دې کې چې کوم میټیریل لګېدلی دي هغه بالکل ناقص دي ټول رژېدلی دی دې ځکه یخني وي یخ نیسي هغه د واجې نه هم ډېر شی خرابېږي او ورسره د دې د څوکیدار غم نشته او نه دې ځکه انتظامیه شته دی بس صرف دغه بلډینګ باندې پیسه چې کوم دی هغه ویسټ شوي دی زه به دا وایم چې ورباندې ضایع شوي دی او نور بس صرف د دې نه څه غم شته نه خلکو سره دغه درس شته چې د علاقې چې څومره خلک دي راتلونکی نسل دی دا د یو سټینډرډ ایجوکیشن نه محرومه کېږي لګیا دي ټایم په ټایم سره. نو موږ د ایم پی ای صاحب نه دغه خواست کوو چې څومره زر تر زره کېدی شي دغه ګورنر ماډل چې کوم دی په دې باندې د کار وکړي او دا د بحال کړي او ورسره چې کوم موجوده ګورنر دی دغه د ګورنر ماډل نامې بنیادېږي که چیرې دغه صوبایي حکومت دغه کار نشي کولی نو ګورنر صاحب ته مو دغه خواست دی چې د اورکزی خلک ډېر زیات ضرورت لري د دې شي دغه څیز د مو ته زر تر زره بحال کړلی شي او دې باندې کار وکړلی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نامه محمد ارشاد دی. ما سنټرل اورکزی سره تعلق ساتم. قدرمنو لکه څنګه تاسو ته پته دی نن سبا د تعلیم یو ماحول دی تعلیم یو ټول نه زیات ضروري دی. وایي زه کوم ملک باندې چې ته حمله کوي نو هغه د اول د تعلیم سیستم خراب کړه. نو مو په ډسټرک اورکزی کې دا ګورنر ماډل سکول دی تقریبا 12-13 سال وشو د چې ویران ویجاړ پروت دی. تپوس کول ولای څوک نشته تقریبا لګ بګ د مو لکه کوم نن سبا حکومت دی د پی ټی ای حکومت دی 13 سال دی باندې 14 سال حکومت شروع دی خو د مو ګورنر ماډل سکول کې اوسه پورې څه دې ته نه دروازې ولګېدې نه دې ته بل سهولیات میلاو شول او واپس روان دی بیا ړنګېږي.